ټول نه غټه خبره دا ده چې دا نن درېیم ورځ نه ده. پېښور کینټ جولر برادرۍ شپږم ورځ ده، مارکیټونه بند دي او اف بي آر چې کم ظالمانه کاروانې چالو کړي دي، فرخونیت یې چالو کړی دی. نو د دې خو چې پر زور مزاحمت مونږ هم کولیږي او ټول پاکستان هم کوي، خو هغې کې بالکل څه نرمي نشته. نو دا ډېر افسوس خبره ده. حکومت وکړه پکار دی چې د اف بي آر ټیم او د اف بي آر محکمې باندې یو دباو راوړي چې د موږ سره د مسلې په خیر وسلوي سره حل کړي. پاکستان خصوصا د خیبر پښتونخوا څومره غټ غټ تاجر تنظیمونه دي، هغې موږ سره مکمل باقاعده طور باندې ولاړ دي او هغې موږ سره دا یکجهتیا اعلان هم کړی دی. که دا مسله حل نه شوه نو بیا به دا هړتال چې کم دی هر تاجر تنظیم به موږ سره کوي او د دې ټول ذمہداري به حکومت وقت باندې. دې ټیم کې اف بي آر چې کومه محکمه ده هغه د بتخورۍ کردار ادا کوي. پخوا به دهشتګرد تنظیمونو طرفه پرچې راتلې د بتې دپاره، اوس د اف بي آر د دفتر نه راځي. که تا دومره پیسې ورکړي نو ټیک ته، که نه ورکړې نو دوکان به دې سیل کومه، که دوکان دې سیل شو نو بیا به چې ته کولاوې 2 کروڑ. دا خو ښکاره بتخوري ده. د ټیکس هم یو طریقه ده. اف بي آر سره د اختیارات چا ورکړي دي چې دې راځي او د عام سفید پوش دکاندار چې ټیکس پیري محب وطن پاکستاني وي دغه په دکان دې داسې راځي لکه چې دهشتګرد پسې راځي، لکه یو مجرم پسې راځي او بیا ځان سره پولیس اف سی ټیمونه. دا خو یو طریقه کار نه دی. اف بي آر چې کوم دهشتګردي چالو کړې ده دې ته کولو الفاظ کې دهشتګردي ویل کېږي. دا یو بتخوري ده. څنګه پخوا دهشتګردو بتې لپاره پرچې کولې، اوس دوی نوټس یې ورکوي بتخوری. ګوره موږ خو محب وطن پاکستاني ټیکس ورکول نه موږ انکاري نه یو، ملکونه چلي په ټیکس باندې، خو د ټیکس یو طریقه کار دی. اوس زه ټیکس ورکوم مثال په طور باندې 1 لاک روپۍ، بالکل دا د ما د کاروبار د اصولو سره صحیح روان دی او دوی تا ته وایي چې نه 1 لاک پرېږده 1 کروڑ راکا، نو دا ښکاره بتخوري ده. که دوی موږ سره کینی ټیبل ټاک کوي، موږ په ټیبل ټاک باندې شکر الحمدلله. ما خو تا ته وایي چې موږ کاروباري خلک یو، روزګار والا خلک یو، ټیبل ټاک نه موږ نه مخکې روستو نه بیا. او چیرمین سره زموږ اف بي آر چیرمین اسلام آباد کې هغې سره زموږ میټینګ چالو سټارټ هم دی. بیا هم د هغې نه علاوه چې دا کمې چاپیې چلو کېږي دا غیر قانوني دي، غیر منصفانه دي. د دې موږ بھرپور مخالفت کوو. الرحمن الرحیم. زما نوم ندیم خان دی، صرافه بازار نایب صدر یم او زه چې د حکومت نه دا مطالبه کوم چې کوم د ظلم جاتې شروع دی. اول خو چې د ایران تاسو وکتل چې د ایران مسله وه، پېټرول ګران شو، عوام چې کم دی د هغې لاندې رالو. بیا رنګ په رنګ چې کم دی حالات تاسو ګوره د پاکستان خراب دي. زموږ د تاجر چې کم دی نو دا د ملا ډوکې دی د پاکستان. نو مهربانو که زموږ حکومت ته دا مطالبه را چې مهربانو که دا مشېړه مونږ ټیکسونه ورکوو، که هغه د سورګیز د بیل په شکل کې وي، که د بجلی بیل په شکل کې وي، په هغې کې په زرګو ټیکسونه ورکوو. خو دوی جي کله یو ټیکس کله بل ټیکس، بیا مونږ انکاري نه وو، خو جایزه ناجیزه نه. بله دوی اف بي آر چې کوم دا محکمه ده دوی راغلل زموږ په مشرانو باندې چې کوم دی نو رنګ په رنګ ګزارونه وکړه، بیا دوکانونو کې چې کوم دی کېناستلو کوشش وکړو. نو دا ظلم دی. ګوره جي موږ دلته عزت دپاره راځو، موږ د بېعزتۍ دپاره نه راځو. موږ حکومت ته دا مطالبه کوو چې د اف بي آر ته تاسو ووایئ چې بی موږ سره په جایز طریقه باندې راځئ، بالکل زموږ وروڼه یې چې څه ستاسو حق کېږي موږ به درکوو. موږ انکاري نه یو، خو چې سم حق کېږي جایز مطالبات دي. ناجایز مطالبات موږ د چا نه منلي دي او نه منو. محمد ذاکر خان زما نوم دی. دا اف بي آر چې زموږ مشرانو سره نه کیني، نه دا مسله زموږ سره حل کوي. دا هړتال به انشاءالله مخکې جاري وي، آل پاکستان به کوو دا هړتال. دا لکه ټول اتفاق دي، خپلو کې یو بل سره متفق دي او بس مهرباني دوی کې دا زموږ مشرانو سره دا مسله په حیا کې راغونډه کړي نو ښه وي. سید وصال احمد مشوانی د ګولډ سمیت ورکر یونین د ګولډن ټاور صدر. داسې کار دی چې نن شپږمه ورځ د ټیکس باره کې زمونږ هړتالونه دي. صدر والا دوکانونه نن شپږمه ورځ ده، زمونږ نن دویمه ورځ ده. دوکانونه دي، دوکانونه بند دي او اف بي آر والا تنګول راغشتي دي. ولې چې ټیکس هغې موږ نه په هر دغه کې دغه کوي، په هر دغه کې د بجلی بل، د موبایل، د ټیلیفون، په هر یو شي کې موږ نه ټیکس وصولوي که نه. او دلته د کاروباري د ملک حالات، د کاروبار حالات داسې دي چې یو سړی دا نه غواړي چې یاره زه ټیکس ورکړی شم، دې ته برابر نه دي یو سړی. نو برای مهرباني دا زمونږ وزیر اعلی صاحب ته او د کی پی کې څونه مشران دي هغې ټولو ته زمونږ دا خواست دی چې زمونږ د مسله دې اوچته کړي په سینټ کې
نو د په صوبایي اسمبلی کې او زمونږ مرسته دی وکړي زمونږ د تاجرانو د صراف اسوسییشن د ګولډ سمیت ورکر یونین د کاریګرانو ولې چې دی وخت کې زمونږ کاریګران ډېر د مشکل حالاتو نه تیریږي حالات ډېر زیات خراب دي کاروباري او دی وخت کې دوی دومره دغه جوړ کړی دی چیرې دا خلک په هر قسمه قدم اوچتولو باندې مجبوره کړي دي مجبوري کړي ځکه دي چې کاروبار نشته یو دغه نشته او دوی وایي چیرې موږ لا ټیکسونه نو که دوی سہولت ورکړه د عوامو ته الان کې دا سویم کال د لسم کال د پی ټی آی حکومت ته په صوبه کې اوسه پورې تر نن ورځې پورې داسې څه ترقیاتي کار نه دی شوی نه میګا پراجیکټ شوی دی ناکامه حکومت دی خو موږ دا بیا دا دې ته دا خواست کوو چې یاره دوی د ښه نه ښه دغه ورکړي د عوامو دپاره د ښه نه ښه ریلیف ورکړي ولې چې دا د دوی دغه د فرض دی د عوامو حق دی چې دوی له دې ښه ریلیف ورکړي او د عوامو سره مرسته وکړي